نو په امامت النساء باندې دلیل یعنی چې ښځه امامه کېدی شي د زنانو دپاره، سړو ته به یې نه ورکوي، زنانو ته به یې ورکوي. او شرط به دا وي چې په اول صف کې به د صف په منځ کې ودرېږي. دارقطني مصنف د عبدالرزاق او بیهقي سنن کبرا کې دا روایت راوړی دی چې دو صحابیاتو دا عمل کړی، عائشې رضی الله عنها او ام سلمې رضی الله عنها، چې هغې به ښځو ته جمع ورکوله. او دویم نمبر ام ورقه یو زنانه ده چې هغې ته نبي علیه السلام اجازه ورکړې وه. د الله د رسول په دې باره کې هم حدیث شته دی، یعنې مرفوع عمل دی، دا صحیح دی، ثابت دی چې په کور کې جمع وکړي. او مخکې موږ دا عرض کړی چې زنانه جومات له تللی شي. لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، د الله وینځي د جوماتونه مه منې کوئ، خو هغه شرطونه دي چې د فتنې خطر نه وي. لیکن دومره ده چې سره د دې نه چې د جمع فضیلت ډېر دی، خو د زنانه مونځ په کور کې غوره دی. ګورئ اورېدونکي، د مسلو نوعیت به نه بدلوئ، ځان ښه پوهه کوئ. نو کور کې زنانه جمع کولی شي او زنانو ته به یې کوي او د صف په منځ کې به ودرېږي، او دغه روایت پې دلیل دی. والسلام